آه، الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو، کما غونډه چې په دې مسجد کې شوې ده، موږ او تاسو یو مقصد دپاره راغونډ شوي. هغه مقصد دا خالص د الله د رضا دپاره دی. ځکه چې دا د قرآن کریم په مناسبت سره دا مجلس جوړ دی. دا ختمونه د قرآن کریم دي. موږ ته چې مخې ته دا ماشومان ناستې دي، دا د الله په نزد باندې ډېر اوچت دي. ځکه موږ او تاسو سبې قدر نی، خو الله سې قدر شته. ځکه چې د الله کتاب یې ویلي، د الله کتاب لوستلی شوی دی، د هغې ختمونه دي، او د هغې په خوشحالۍ کې دا پروګرام جوړ دی. غونډې به م ډېرې لیدلې وي، مجلسونه به م ډېر لیدلي، خو هغې باندې رحمتونه مشکل دي. دا نننۍ کومه غونډه چې ده، دې باندې د الله رحمتونه راورېږي. ځکه چې د الله د کتاب ختمونه دي. د الله د کتابو ختم دلته شوی دی. دا کتابو دی باره کې الله بل حبیب ته وایي. بل حبیب ته څه وایو؟ یا ایها الرسول بلغ
اے زما حبیبہ ہے پیغمبرہ بلغ ورسوا ما انزل الیک ما انزل الیک سچی تا تا نازل شوی دی ما انزل الیک دا ورسوا دا خلق تا بیان کا دا خلق تا دا ورسوا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر اے حبیبہ ما انزل الیک سجتا تنازل شوی دی دا ورسوا دی خلق تا نو اللہ پیغمبر تسش نازل شویو دا اللہ کتاب ورت نازل شویو دا دی حکمنا خلق تا ورسوا دا خلق تا بیان کا دی کی جس بیان شوی دا خلق تا لگو رسوا دا تا بیان کا چی زما رب دا ویلی دی زما رب دی تبل نکی زما رب دینا نہی کڑی دا دینا منیش دا خلق تا ورسوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تا دا ونرسو دا وحید ونرسولا نو تابا رسالت نہیں رسولے تابا رسالت نہیں رسولے فما بلغت رسالتا اے پیغمبر اے دا اللہ حبیبا ماؤتا تا اللہ پیغمبر سوئی بلغو عنی ولو آیا ورسو زماد طرفنا ار امتی تدا خبر کئی زما پیغمبرو چی بلغو عنی ولو آیا ورسو زماد طرفنا ولو آیا کئی یو آیاتوی یو آیات هم دام ورسو خلقتا یو آیات داوتا بیان کا بس یو آیات بانی عمل کول زد کول دام دیر دی زما استا پیغمبر سوئی بلغو عنی ولو آیا ورسو زما د طرفنا ولو آیا که یو آیات وی دا موئی چی مالا نرازی مالا اس شیر رازی مالا سن نرازی زبا سو رسوم ننا زما استا پیغمبر علیہ السلام سوئی بلغو عنی ولو آیا اغت اللہ سوئی اغت رب سوئی یا ایوہ الرسول بلغ ورسوئے پیغمبران اے زما حبیب ورسو دی امت دی ورسوا سش ورسوا ما انزل الیکا سچتا تنازل شوی دی دا قرآن دی خلق تا ورسوا دا خلق تا بیان کا چی دی بنی ایمان راوڑی دا خلق تا بیان کا بے ماؤتا تا پیغمبر ویو بلغو عنی ولو آیا ورسو زماد طرفنا تبلیغ وکا تبلیغ سے تو امدغی تو وی سشی بیان کا قرآن بیان کا پیغمبر و خیا خلق تا رب و خلق تا و خیا چی دا و خیا کولی نشی نپا ضرر تعالی نشی در کولی نولی عبادت کی بے ورطا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی اے ابا جان اے خو غفلار انی قد جاءنی من العلم ما تا علم را غلید نبوتو پیغمبری را کڑش وید اللہ پیغمبری را کڑش اے مالی پویا را کڑی دا غربو تالی دا پویا ندا در کڑی ٹک تا تخو پلاری تفلاری فلار ولی خپل زیبان دی خو انی قد جاءنی من العلم ما تا علم دا نبوت را غلید ما لم یهدک فتبعنی اہدک صراطا سویا یعنی سما تابداری حکم ما افسی روان شزکم خوازم خوازا اہدک صراطا سویا تابد جنت پر لاربان روان کم پنی غلار دی روانو ما اتکم خوا روانی یا بت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا بیو تبل سوئی
لا تعبد الشیطان، د شیطان عبادت مکوا، شیطان په لار باندې مزا، ځکه چې شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان د رحمان ذات یعنی د الله تعالی نافرمان دی. شیطان داسې کوي، داسې حرکتونه کوي چې خلق د جهنم په لار روانوي. ماف سے روان شه دیکه صراطا سویا، په نیغه لار باندې روان کم، د جنت په لار باندې روان کم، ماف سے راشه. دا څوک دی؟ جلیل القدر پیغمبر دی، خپل پلار له دعوت ورکوي، قرآن ورته بیانوي، یعنی داسې ښایسته رب ورته ښیي، وایي د هغه عبادت وکړه، هغه پسې روان شه. نو ما ورته علم څه پکار دي چې قرآن ته غوږ کېدو، قرآن بیان کو، قرآن باندې عمل وکړو. یا ابت انی اخاف یمسک عذاب من الرحمن وتکون للشیطان ولیا. اے ابا جانا یا فلارز ویریگم کتاب جہنم یعنی اور بدی مسکی جہنم تولاشی پدی بانی ریگم. زما رب زما چې کوم رب دی هغه ومنه، د هغه عبادت وکړه، په هغه لار باندې روان شه، زه دې په نیغه لار روانم، یعنی زما تابعداري وکړه. نو هغه ورته څه وایو؟ راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، ما اړې د خپلو خدایانو خپلو معبودانو نه ما اړې، زه د چا عبادت کوم بس هغه کوم، نو ته ما ولې د هغې نه اړې؟ لارجمنک وهجرني ملیا، که منې نه شولې لارجمنک، ګوره رجم به دې کو، په کاڼو به دې ولو، په داسې به دې سنګسار کو، په دې چل به دې مړو. وهجرني ملیا، جدا شه زمان، یعنی زه دا ځای پرېږده، دا ځای موږ ته پرېږده، دې ځینه لاړ شه. دا د پیغمبر حال و، دا ولي دا یې رب او دغه رنګ توحید بیانو، خپل رب یې ورته ښوده چې د ده عبادت وکړه، د بل چا عبادت ونه کړي. څوک د عبادت لایق شته نه بله، او دا رب چې کوم دی، دا رب دا حق رب دی، سچ دین دی، حق دین دی، دی باندې روان شه. د الله پیغمبر دی. نو ما ورته څه پکار دي؟ ما ورته به څه کوو؟ د قرآن د دې تابعداري، د دې درس، دې ته ناسته، د زده کول، دې ته بچی کېنول، چې دا وکړو. دغه رنګې حق هم پېژني، رب هم وپېژني، مور او پلار هم وپېژني. ګوره دې کې هغه هم پېژندلی شي، ځینې خو مور او پلار هم صحیح نه پېژني، ځکه د هغوی خپل حق داسې پېژندلو باندې خو نه ده چې بس داسې یې پېژني، هغوی حق وپېژني. نو دغه رنګې به انشاءالله کوو که نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.